باندې ختمول. نو دا زید چا ماشوم د مور او پلار نه تختولیو او یو باندې خرڅ که، په بلې خرڅ که، په بلې خرڅ که، اخره کې راغی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم غېږله. نو مور به ورپسې جړل د زید پسې، او داسې به یې جړل چې کله به نورو نو مور به یې نور ته ودرېده، چې نوره چې زما بچي باندې به ته کم ځای لګې، په ما هم لګېو چې زما بچی به کم ځای وي، او چې باران به شو نو د باران ته به یې بارانه چې ته به نن زما بچي باندې کم ځای ورېږې، او غر ته به وخته او جړل به سار به لاړه او د سر ویښته به یې وویستل، دې زوی پسې داسې پریشانه وه. نو د دې د علاقې څه خلک راغلي حج د بیت الله له، نو دا ځای دې ولیده، نو چې ویې لید یلکه ستا څه نوم دی؟ زما ځای ده. وی د حارثه زوی یې وی او دلته چا سره؟ دلته یو کس دی او محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم، هغه سره قریشي دی. مور پلار خو درپسې ډېر خفه دي، مور خو درپسې په جړا لیونی ده، ویښته د سر درپسې وباسي. هغه چې څنګه قافله کلي ته لاړه نو هغې ته یې زیری مو در باندې ستاسو بچی مونږ په مکه کې ولیده، او په مکه کې یو ډېر ښه خاندان دی هغوی سره دی. بس هغوی د هغه ځای نه تحفې تحایف او پیسې راواغېستې چې بل بسې خو خرڅوي به را باندې، که د زر وي په 2000 اخلو، که په 10,000 یې په 20,000 اخلو، خو پیسې به غواړي، خپل بچی به ترې راولو. چې رور یې راغی، رور او ترې راغی او څه نور د قوم کسانو ورسره تپوس یې وکړو چې محمد دلته څوک دی صلی الله علیه وسلم، چا ورته وښو. نو دې ډېر په مینه نبي علیه السلام له رالو کېناستل او د پیغمبر علیه السلام یې بې درېغه صفتونه شروع کړل. تاسو ډېر ښه خلک یې، تاسو د بیت الله ګاونډیان یې، او ستاسو خاندان د حاجیانو خدمت کوي. رښتیا د نبی علیه السلام د خاندان دا قانون چې د حاجیانو خدمت به یې کوو، او ستاسو خاندان د زمزم د اوبو خدمت کوي. ډېر صفتونه یې شروع کړل. نبی علیه السلام ورته د دې خبرو مقصد راته ووایه، تاسو خو زما او زما د قوم صفت شروع کو، خو څه مقصد هم د څه له راغلی راته ووایه. وایي زمونږ یو مقصد دا چې زمونږ یو بچی تا سره دی، او دا چا تختولی دی، یو په یو خرڅ که، بل په بل خرڅ که، بل په بل خرڅ که، او تاله راغلی دی، او مور یې پسې خفه ده، پلار خفه دی، ټول فریادونه یې ورته وایي. مونږ دې له راغلي یو چې دا ماشوم بچی مونږ له راکړه، هر څومره پیسې چې غواړې ځان سره مو راوړی دي، نغده سودا ده، بس ته خولې نه وباسه او نغدې پیسې دله چې څومره وی درکوو، خو مونږ له د خپل بچی راکړه. رسول الله مبارک ورته وفرمیل دغه مقصد دی. وی دا خو اسانه خبره ده، خیراتي ستاسو دی، دې کې څه دی؟ دې کې خو د صفت او د مینت خبره نشته. ستاسو بچی دی، زه به یې راوغواړم او ځان سره یې بوځئ، نه پیسه غواړم، نه دولت غواړم، نه په دې انعام غواړم، او نه تحفه تحایف غواړم، او نه تاسو کړومه چې سبا بوځئ، بل ورځې بوځئ، 10 ورځې پسې بوځئ. دا اوس مشکله خبره نه ده. اوس به یې راوغواړم، او که یاره ستاسو بچي وي تپوس به ترې کوم، ستاسو بچي وي بوځئ. خو ګور یو خبره واورئ، بس زما صرف یو شرط دی، او واورئ. هغه شرط مې دا دی چې که در سره نه ته نو په زور به نه بوځئ. مونږ بنو هاشم داسې قوم یو چې زمونږ نه څوک نه دي نو په زور څوک نه شړو، مونږ نه چې څوک نه دي په زور نه شړو، نو په زور به نه بوځئ. که هغه نه ته نو په زور به نه بوځئ، په زور له جړوی به نه، او نه به ما ته وی چې وی شړه، نه زه شړل نه کوم. په دې شرط که را سره راځي بلکل منظور ده. هغې خو وی چې بس مونږ ورته ووایو، مونږ ووینې نو غلامي څوک څه کوي، په منډه به را سره ځي. وی بلکل صاحب ټیک ده. رسول الله مبارک زید ابن حارثه راوغوښته، چې راویې غوښته زیده دا څوک دی؟ وی دا مې کاکار تره مې دی. وپېژندې زیده دا څوک دی؟ دا مې رور دی. دا څوک دی؟ دا فلانکی دی، دا فلان. بس پته ولګېده چې سړي خو دي، دوی پېژنې ستا او صاحب پېژنو، بچې دا تا پسې راغلی دی، او مور در پسې ډېره زیاته خفه ده، او بچې دا یې د مور د سر ویښته دي چې تا پسې ایستې دي، او مور دې چې نورې ورته جاړي چې په ما وزوي به لګي که نه، چې باران یې ورته جاړي، چې ګلې او طوفان یې ورته جاړي. نو بچې زما خو نه لکېږي، خو پلار دې دی، مور دې دا قوم دې دا راغلی دي، زما د طرف نه تا ته اجازت دی که ته دوی سره ځې ځه ورسره. په جړا شو. الله رسوله ما شړې
ما شړې دوی سره نه شړم نه خو پلار مور نه نظم اتره ورته وایي د غلامۍ ژوند دی خوښ دی ارور ورته وایي غلامۍ ژوند دی خوښ دی وایي دا داسې غلامي نه ده دا د رسول الله مبارک غلامي ده دا خو انسان خو څه کې چې فرشته کې فرشتم ورته تیاره ده د پیغمبر مبارک غلامۍ ته انسان خو لویه خبره ده په پیغمبر خو څاروي مینو څاروي په مینو څاروي د حج په موقع باندې رسول الله مبارک اوښې حلالولې چې سړی حج نه فارغ شي اوښې سخیم ډېر زیات و موږ چې حج ته لاړ شو تاسو ټول د الله بوتلې کې نو هلته به یو ګډ چیلی لالی د مینا پر چې شیطان دی اوس ګډ چیلی به لالی نو موږ خلک چې تپوس کو منډی ته لاړ شي په څو دی دا په 1500 او ګران دی جی دا په څو دی په 450 یاره جی ګران دی دا په څو دی په 400 نو موږ هغې پسې ګرځو چې د اډوکو پنجرۍ خو چې ارزاني ابه زما هغه شرط پې پوره شي دلته خو خلک قربانۍ له خشته څاروی اخلي پیسې پې ورکوي ولې غوښه یې خوري هلته خو یې غوښه نه شي خوړی غریبانانو له به یې ورکوي او نه هلته پخولی شي د پخلي انتظام هم پکې نه یاره ته یقین کوه داسې څاروي پکې خلک حلالوي چې د سر نه پې قرباني نه کېږي چې یو ګډ پسې غولانځه په ځمکه راښکي شي یو ګډې پسې ګډ هم زړی زړه ګډه دلته مرزانه ګډ هم زړه ده او داسې ټپره چې دیکا ورکوي غورځېږي او غولانځه دومره ناجوړه ده چې غولانځه په ځمکه او پسې راښکي شي قسم دې په دې خلکو قربانۍ کړي ولې ارزانه په 200 روپۍ ریاله باندې شرط پورا کوي شرط حالانکه یو ګډو او رسول الله مبارک وی نه ګډ باندې نه کوم رسول الله مبارک په حج کې سل اوښان حلال کړي دې ته سخاوت علي صاحب په کې ځان سره شریک کړي علي صاحب دې شریک کړه ځان سره سل اوښان یو ګډ باندې کار کېده یو ګډ نه سل اوښان حلال کړل او چې دا سل حلالول نو په دې کې دریش پیته په خپل مبارک لاس حلال کړي دریش پیته نو حدیث کې راځي الله اکبر وی چې اوښان کله حلالول کنه دا د اوښانو دا طریقه کې دا په ولاړ حلاله دا تاسو ته پته نه لګېدی دی او هلته کې که بیا لاړې هم لیدل ما په خپله لیدلی دي او ولاړه ډېر په اسانه حلالېږي خو راپرځول ځان له یو جنجال دی به څوک راپرځوي او دا یو خپه ولو تړي دا خپه ولو چته کې او د خپې ته یو رسۍ وي هغه ورته وچې ته عقال وایي او ورته واچي په یو سیکنډ کې نو چې اوښله د یوه خپه وتړله نو منډه نه شي والی نو مضبوطې تیرې چړې وي داسې وي چې خلخل نو سړی ورته ولاړي او یو کس وله شاته لته ورکي چې شاته ول یو کس لته ورکي دی دا مری اوچته کي څاروي چې لته ورکي مری اوچته کي چې مری اوچته کي هغه بل وله په مری راکاږي بس داسې لاندې راپروي ساتي وخیږي رسول الله مبارک چې حلالول که نه په ولاړه او شریعت هم دا وایي چې په ولاړه به حلالی نو د اوښانو به د یو بل نه غړانګې مخکې کولې پیغمبر علیه السلام ته دا د بخاري حدیث دی ګورئ یو به غړی مخکې کوله د بل نه بل به د بل نه مخکې کوله بل به د بل نه مخکې کوله چې ما مخکې حلال که ستا دا قرباني د لومبۍ په مو شي ستا دا د لومبۍ په مو شي او دویم هم واوره پیغمبر علیه السلام یو قچره ورته یو بادشاه بخلې وه سپینه قچره وه په هغې به پیغمبر علیه السلام سورلي کوله نو چې کله وفات شو نه قچره ترې پاتې شوه دقه قچره د نبی علیه السلام نه پاتې شوې ده او یو زغره ترې پاتې شوې ده هغه هم یو یهودي سره ګاڼه کړې وه غنم یې ترې غلی ترې اغوښتې وه غله د کور دپاره وربشې نا قچره چې دې پاتې شوه که نه اسه شوه قچره الله اکبر خپه وه ډېره زیاته ګایه نه خوړه او د سترګو نه به یې اوښکې هر وخت بی دی نو بس لاړه پړې ځان نه وویسته او یا بعضې وخت کې انسان څاروي نه پړې وباسي د دروازې نه ووته او مدینه کې ګرځېده لاړه او یو شړ کویو هغې کې سر ښکته که او ځان یې پکې ور وغورځو خودکشي وکړه نو رسول الله مبارک خو هغه شخصیت دی چې څاروي ورسره مینه کوي کم براق باندې چې بره سفر یې کو براق
جبريل علیہ السلام روسته براق. نو براق باندې چې رسول الله مبارک کله سورېده نو مستی وکړه، داسې مستی غوندې وکړه. نو جبريل علیہ السلام ولا ګوته باندې ټونګه ورکړه، ابي محمد تفعل هكذا، په محمد صلی الله علیه وسلم دا چل کې قسم په خدای که د دنه بهترین انسان در باندې سور شي ګورئ دا څه کې. هغه براق وایي زما یو درخواست دی، یو درخواست دی، دا مستی مې په دې وجه وکړه. وایي څه درخواست دی؟ وایي درخواست مې دا دی چې نبی علیہ السلام خو به جنت ته ځي، چې جنت کې ما د خپل سورلی دپاره قبول کړي. حضور پاک وفرمیل قبول، جنت کې به د ما سورلی ته. نو سارو به ته قربانېدل، ساروي ته نه دي تلي بینه کړې ده، نو انسان به ته څنګه لاړ شي. نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ته حضور پاک وی زید دا د پلار دی او دا د رور دی. هغې ورته زید مور در پسې جاړي، دغه خبرې په خپل ځای دي، خو زه چې د چا غیږ کې یم که نه، د رسول الله مبارک په غیږ کې یم او د حضرت خدیجې بچی یم. زه اوس د حضرت خدیجې بچی یم او د حضرت زینب او د فاطمه غوندې خویندې خدای را کړي دي، او د حضرت خدیجې په شان مور خدای را کړې ده، او د حضور پاک په شان پلار خدای را کړی دی. دا پریدم نه پریدم، زه خپل کار کوي. رورې وی هغه وخت کې مونږ وی چې د مونږ دا رور قمقل دی، غلامي یې خوښه کړه او آزاد ژوند یې خوښ نه کړ، حالانکې مونږ له خیراتي راکوو. هغه وخت مونږ وی زمونږ رور قمقل دی، پردې کلی خوښ کړه او خپل کلی پرېښود، پردې قوم یې واغېست او خپل قوم یې پرېښود، پردې پلار یې واغېست او خپل پلار یې پرېښود، پردې مور یې واغېست او خپل مور یې پرېښوده، پردې رونه خویندې واغېستل او خپل رونه خویندې پرېښودل. وی مونږ وی چې زمونږ دا رور زید قمقل دی، خو اوس مونږ ته پته لګي چې په مونږ کې د زید نه هوښیار انسان بل نو. غلامی دا وطن پردی دی، رونه خویندې پردی دی، مور پردی، پلار پردی، خو پلار محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم. دا ولی دا مینه ده، مینه. که رسول الله مبارک کی تیزی وی، جبه سخته و ولی سختو والله که ورسره پاتې شوی وی، هغه کې مینه و محبت و رسول الله مبارک. قسم په خدای. نو بیا د پیغمبر انصاف تام ګوره کنه، اعلان یې وکړ، د مکی خلک یې راغونډ کړل او پیغمبر علیه السلام پکې اعلان وکړ، وی اوسه پورې به تاسو وی چې زید ابن حارثه، زید د حارثه زوی، داسې به وي. او وی نن نه پس به زید ته د حارثه بچی نه وایې، نن نه پس به وایې چې زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم، بس زما بچی دی، نوم به د پلار نه لې زما به ورسره دی. دا د حضور پاک مینه وه، دا د پیغمبر علیه السلام مبارک محبت و د عجزی و، دا د رسول الله مبارک نرمی و او بهترین اخلاق و د اخلاق. یو بل کس دی هغه ته زید ابن دسنه، او دا زید ابن حارثه بیا ځان سره لوی که او سره د رسول او خدای پاک دله سمن قبط ورکا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله پیغمبري ورکړه، نو په غلامانو کولومبه د خدای مسلمان کړي، د ځان له سعادت ته چې حضور پاک مدینه شریفه ته لاړ، دیم ور سره لاړ. نو الله په یو فضل دو چې د پیغمبر علیه السلام د خاندان جینې و زینب، هغه ورته په نکاح کړه زینب. نو چې کله زینب په نکاح کړه نو کور یې جوړ نه شو. زینب خو د قریشو د خاندان و د مضبوطه، او زید ابن حارثه خو ټیک ده چې پیغمبر علیه السلام په زویوالی به نیولی و. دا مخکې زمانه وروسته بیا الله حکم ارجعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله چې بیا به پردی بچی به په زویوالی نه نیسئ. وروسته دا حکم نازل شو، خپل زوی نه وی، هسې د مینې د وجې نه چاته ویلی شي چې بچی یا زویه، خو اوس بعضې خلک دا پردي بچي یو بل له ورکوي، دا په شریعت کې منع دي. ښه پردي بچي به یو بل له نه ورکوي، که پیولی یې ورکوي چې هغه وله پی او ښځه ورکړي، خپله مور یې ناجوړی یا مورنۍ او پیولی بل له ورکړي نو خیر دی. لیکن دا پردي بچي والي او ځان سره یې په شناختي کارت کې لیکي او ځان سره نوم باقاعده د سکول په کاغذونو کې ځان سره ولیکي، دا په شریعت کې منع دي. د دې شریعت کې حقیقت نشته، دا مخکې وه بیا منع شو.